فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. د رمضان المبارک د میاشتې نن 29 روزه ده. د حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د میاشتې په حواله سره څه ذکر کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارک کې فرمایي چې تاسو روزه منسای تر دې ځې پورې چې سو پورې تاسو میاش نه لیدل، او دغه شانتي روزه م پرې تر هغه وخت پورې چې تاسو میاش نه لیدل. او کچرتا موسم خرابي پتا سو باندې نو فقدروا له بیا درش روزه پورا کړئ. او بل روایت کې فرمایي چې الشهر 29 ليله، میاش کم ده دا یو کم دیر شوم راځي او تاسو روزه منسای هغه وخت پورې چې سو پورې تاسو میاش نه لیدل. او که پتا سو باندې بیا موسم خرابي نو فاکملوا العده 30، نو درش روزه پورا کړئ. په دې بل روایت کې نبی اسلام فرمایي صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، تاسو چې میاش ووینئ نو بیا روزه نه سئ، او کله چې میاش ووینئ نو بیا روزه پرېږدئ. او که موسم پتا سو باندې خرابي نو بیا درش چې کوم ده پورا کړئ تاسو. نو دې حدیثونو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اختر او دغه شانتي د روزه په حواله سره دا اصول بیان کړ دي چې د رمضان المبارک شروع کېدو د پالو اصول دار چې پاره کې به میاش ګوري، نو کمیاش کې ولیدا نو بیا به تر روزه نسی. او دغه شانتي د اختر د پالو اصول دار چې کله د میاش ولیدا نو روزه به پرې دی او اختر به جوړ کې. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې موسم خرابي تاسو میاشو نه لیدا نو په هغه صورت کې دیرش روزه پورا کړئ. نو صحابه کرامو په زمانہ کې هو دا صورت حال نو لکه چې نن کم په دې زمانہ کې ده. څنګه په هغه زمانہ کې به د میاش لیدلو په اعتبار سره چې کم دی روزه نیولې او میاش لیدلو په اعتبار سره اختر جوړاو. او که موسم بخراب نو بیا به دیرش روزه چې کم دی دا پورا پوري، او روزه میاشت د پاله بار تیر شوی میاشت کوم و شعبان هغه به ډیر شوزي پورا کول، بیا به د رمضان روزه شروع کولی. لیکن پنن زمانہ کې چونکه په دې دور کې مختلف قسم له آلات او دا ماشينري چې کوم دی ایجاد شوی د چې داغه په ذریعہ سره کوم موسم خراب ومه خو بیا چې کوم دی د میاش د لیدلو امکانات او پاره کې چې کوم دی میاش لیدل کېږي. نو په دې وجه باندې ټول نمخ کې حکم خدای چې هر سړی به کوشش کوي میاش په ګوري. نو کله چې میاش ولیدا نو بس بیا چې کوم دی بس د میاش ته اعتبار دی پاره کې نه بیا د کمیټه اعتبار کیږي چې کمیټې نه سره هغه اعلان کوي زه به اختر کوم چې په خپل سترګو باندې یو سړی ولیدا میاش نو بیا چې کوم دی نو هغه اختر کوي او دغه شانتي روزه به کوي. او کنه د خپل ونه لیدا او موسم خراب دی نو بیا په نن دور کې هغه د پاله چې کوم دی نو ماشينري دا کمیټه چې کوم دی هغه کینی نو دا غي د اعلان چې کوم د اعتبار وکي. نو کله چې هغه اعلان وکړو نو بس په هغه حساب باندې روزه نیول دی او په هغه حساب باندې چې کوم دی نو بیا اختر جوړول پکار دی. بیا نبی رسول الله والسلام فرمایي میاش کله چې کوم دی دا د دیر شو راځي او کله چې کوم دی دا یو کم دیر شو راځي. اسلامي میاش چې کوم دی 29 راځي. نو زدلته کله چې میاش د 29 رااله نو زموږ خلکو لا علمي په وجمانه چې علم نشته خپل د جهالت په وجمانه ډیر شه خلک دا خبره کوي چې یو روزه خوړله. ما د سو علماونه چې کوم دا مسله اوریدل اگر چې په خپل دا مسله کتاب کې زما مخه دن راغله، لیکن سو علماو دا مسله بیان کړه چې کوم سړی دا خبرو کې چې روزه یو خوړله نو دله پکار ده چې بیا د یو روزه قضا وکړي، بیا به روزه نسی. ځکه داغه د ذهن مطابق یو روزه خوړلې شوې ده نو چې خوړلې شوې ده بیا به یو روزه ته قضا کوي. اگر چې روزه 29 دي او تب بیا هم چې کوم ده اختر پر از روزه نه نسی اختر تیر شو داغه نوست به خپل روزه قضا کوي. ځکه ستاسو ذهن دا جوړ شوی دی چې یو روزه خوړلې شوې ده نو چې خوړلې شوې ده خپل روزه بیا پورا کړه. نو په دې وجه باندې کله چې میاش د 29 عمرات شي د 30 عمرات شي نو کله چې میاش د 29 رااله او یا میاش په خپل مونږ ولې در چې میاش 29 رااله او یا چې کوم د کمیټای والا اعلان وکړو چې میاش لیدل شوی نو پاره کې بیا شکوک او شبهات چې کوم د نه دی کول پکا. او دا تاسو ته ما ویلو ختم کوم ما ویلو دا هغه خلک دا اعتراضات کوي چې دا غو د دین سره څه تعلق نه هغه چې دا کوم 29 روزې نیول دي دا په لوی مشکله معنی نیول دي چې دا
پزړه کې داغه دغه چې کله به دا روزه خلاصي پزړه کې داغه دغه لیکن چې کله بیا یو روزه کم شي او د 29 میاشت راسي نو بیا چې کم دی نو هغه د اعتراضات کوي چې یو روزه خوړلې ده نو بهر حال دا اعتراض چې کم دی دا بالکل غلط دی کمیاش د 29 عمر راتلی شي نو میاش 29 رااله اعلان وشو نو روزه وکړه او اختر وکړه نو په دغه وجه باندې نبی رسول الله حدیث کې صراحتاً چې کم دی دا ذکر کړ دی چې میاش د 29 عمر راتلی شي او د 30 عمر راتلی شي او دغه شانتي چې کم دی نو بیا دا یو لوی ذمہواری ده څوک چې دا اعلان کوي نو دا صرف د خپل د ځان روزه نه ده یا دغه شانتي یو تن دو تن او درې تن روزه نه ده بلکې په هغه باندې د پورا عوام روزي ذمہواری چې کم دی په اعلان کول والا باندې راځي نو څوک دا سره ولې د چې یو روزه په سر باندې د ټولو خلکو ذمہواری خپل په ځان باندې اخلي نو په دې وجه باندې دا سه د چا په باره کې دا سه غلط ګمان کول چې دا اعلان غلط کړی دی نو دا چې کم دی نو کم عقل توپ دی هر سړی خپل ځان په باره کې سوچو کې چې آیا اوس میاشت لیدل شوی نه ده او زه اعلان وکم په خلکو کې چې میاشت لیدل شوی ده ان هغه باندې خو چې څوک اعلان کوي د کمیټای والا په هغه خو د پورا عوام چې کم دی نو زوري اوس زه خپل ځان په باره کې سوچو کوم یا تاسو سوچو کوئ چې اوس موږ د دې جماعت ته چې کم دی نو اعلان وکړو ماښام چې میاشت لیدلې نه ده او موږ اعلان وکړو چې میاشت لیدل شوی ده نو څوک به داسې وکړي هېڅوک هم نه کوي چې دا خو صرف د دې خلکو چې کم دی ذمہواري په تا باندې راځي د پورا عوام نه ده نو صرف چې کم دی د خپل د خلکو هغه ذمہواري ته نشي اوچتولی نو د پورا عوام ذمہواري به ته اوچته کړي او بیا په دې کې میلاویږي ساغو ته چې هغه یو ورځ مخکې چې کم دی اعلان وکړي نو په دې وجه باندې چې کلم د کمیټای والا اعلان وکړي بس په هغې باندې بروسه کول پکار دي او د په هغه حساب روژه نیول دي او په هغه حساب باندې بیا اختر کول پکار دي او بیا چې کم دی کله میاشت د 29 راشي نو بعضې خلک بالخصوص زنانه او بعضې نارینه هم دا خبره کوي که دېرش روژې پوره شوې نو دا به ښه وه نو دا هم غلطه ده ځکه چې دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه یو انعام تا ته میلاو شو 30 په ځای باندې 29 روزې راغلي دا د نبی رسول الله حدیث دی نبی رسول الله فرمای یصوم شهرین متتابعین نبی رسول الله فرمای شهر عید لا ينقصان رمضان و ذو الحجه چې دوه میاشتې چې کوم ده دا نامکمله نشي راتلی د دوه اختر میاشتې د وړوکي اختر میاشت او د غټ اختر میاشت دا نامکمله نشي راتلی څه مطلب دی د دې ډېر شي مطلبونه علماء بیان کړي یو مطلب د دې علماء دا بیان کړ دی چې کله د وړوکي اختر میاشت چې کوم دی دا د روزې میاشت چې کوم دی که دا د 29 راله نو به الله تبارک وتعالی تعالی د 30 روزو ثواب راکړي د 150 روزو ثواب به الله پاک تعالی راکړي نو بیا څه ضرورت ده چې ته دا سوال کوي چې خدای د روزې 150 پوره کړي چې الله تعالی انعام راکړي او دې ته چې کوم دی د جهالت بزرګي ویل کېږي داسې سړی ته چې کوم دی جاهله بزرګ ویل کېږي چې الله تبارک وتعالی پتا انعام کړ دی الله پتا باندې 29 روزې راوستي یو د الله معاف کړه او پورا 150 روزو الله تعالی اجر او ثواب راکړي او بیا هم ته سوال کوي چې 150 روزې پوره شوې نو څومره ښه به وه نو دا سوال چې کوم دی دوم غلط دی که الله له طرف نه حکم وشو 30 روزې پوره شوې نو بس په هغې باندې اکتفا پکار ده که د الله له طرف نه د 29 روزو حکم وشو نو بیا چې کوم دی په هغې باندې اکتفا پکار ده نو بیا دا نه دی ویل پکار روژه وخوړلی شوه یا که دا روژې 150 پوره شوې نو څومره ښه به وه د دې سوالونو چې کوم دی ضرورت نشته دی یو روژه چې کومه کمه راله نو په هغې کې چې کومې تراویح دي د هغې چې کومه روژه ده په هغې کې کوم عبادتونه دي د هغې اجر او ثواب به هسې تا ته میلاو شي نو چې په فری کې درته انعام میلاویږي نو بیا څه ضرورت ده چې ته په ځان باندې مشقت اچوه الله تبارک وتعالی نه چې کوم دی د هغې سوال کوي او بیا چې کوم دی بل که نن میاشت چې کوم دی د 29 میاشت راله او نن میاشت اورېدلی شوه نو اختر شپه پسې راځي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اختر د شپې په حوالې سره فرمایي من احیا الليل لاربع وجبت له الجنه کم سړی چې څلور شپې چې کوم دی ژوندی کړي یعنی په څلورو شپو کې چا عبادت وکړو الله تبارک وتعالی د طرف نه هغه دپاره جنت واجب دی په هغې کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لیلة الترویه یعنی اتم ذی الحجه د غټ اختر میاشت چې کومه ده ذی الحجې میاشت نو په هغې کې په 10مه ذی الحجه باندې اختر میاشت اختر چې کوم دی راځي غټ اختر نو اتمه ذی الحجه غټ اختر نه 2 ورځې مخکینی شپه چې کومه ده نو په هغه شپه چې کوم دی چا عبادت وکړو نو هغه دپاره جنت واجب شو او په 2 نمبر باندې ولیلة عرفه د عرفې شپه یعنی 9 ذی الحجه 8 ذی الحجه بیا پسې 9 ذی الحجه راځي د غټ اختر نه وړاندې شپه په هغه شپه باندې چې کوم دی نو چا عبادت وکړو هغه دپاره جنت واجب شو او په 3 نمبر باندې ولیلة النحر د غټ اختر شپه نو 8 ذی الحجه 9 ذی الحجه 10 ذی الحجه دا 3 شپې مسلسل نو په دې کې چې په کومه شپه کوم چا عبادت وکړو
فاطمه ذل حج شپه باندې کو یا په نخمه باندې کو یا لسمه چې هغه غټ اختر شپه ده نو د خلکو د پاله جنت واجب شو. او په څلورم نمبر باندې وليله الفطر د وړو کې اختر په شپه باندې چې چا عبادت وکړه هغه د پاله جنت واجب شو. بل حدیث کې نبی اسلام فرمای 5 لیال لا ترد فيهن الدعاء 15 شپې داسې دي چې په دې کې چا دعا وغوښته الله دغه دعا نه رد کوي. هغه کې یو ليله الجمعه د جمعې شپه مبارک شپه ده په دې کې چا عبادت او دعا وغوښته الله دغه دعا نه رد کوي. په دویم نمبر باندې واول ليله من رجب د رجب د میاشتې پیل شپه چې کوم ده هغه کې چا عبادت وکړو الله دغه دعا نه رد کوي. او په دریم نمبر باندې وليله النصف من شعبان د شوکدر په شپه باندې چې کوم ده چا عبادت وکړو داغه دعا الله پاک نه رد کوي. او په څلورم نمبر باندې وليله العيدين د دواړو اختر شپې د وړو کې اختر شپه او د غټ اختر شپه په دې شپو کې چا عبادت وکړ الله داغه دعا او عبادت چې کوم ده دا نه رد کوي. او بل حدیث کې نبی اسلام فرمای من قام ليله العيدين محتسبا لله کم سړی چې د دې دوه اخترونو په شپه باندې عبادت وکړو د ثواب په نیت سره او د ثواب په امید باندې چې الله به مال ثواب راکړي قلبه یوم تموت القلب نو لم يمت نبی اسلام فرمای دا غز رچ کم ده دا نمري په هغه ورځ باندې چې په کوم ورځ باندې د ټولو خلکو زړونه چې کم ده دا مړ شي یعنی په ورځ د قیامت یعنی قیامت پر ورځ باندې موږ دا غز رچ کم ده دا ژوندۍ او خوشاله وي. نو په دې حدیثونو نه چې کم ده نو د دې اختر د شپې فضیلت چې کم ده دا معلوم شو. نو په دې وجه باندې کنن میا شولې د شپه نو د اختر شپه دا کنن نو نه لیدې شپه سبانه شپه چې کم ده دا د اختر ده نو پکار دار چې په دې شپه کې چې کوم د سره عبادت وکړو او که نور سره نو دا تاسو ته زبر بار وایم چې د مبارک شپې چې کوم د کوم فضایل ذکر کیږي نو د شپه د ماخم نه شروع کیږي نو ماخم نه خصوص نه ود کیږي او ماخم مس چې کوم د بهر سره کوي ما خدای مس بهر سره کوي نو س عبادت د ماخم منځ نه وستو کا س عبادت ما خدای منځ سره کا نو ته اجر او ثواب ملو شو. نو کداوم نشي کولای نو کم سے کم د ماسختن موس چا جمع سره کو او د سار موس چا جمع سره کو نو د تم د دې شپې فضیلت میلاو شو. لکه د جمعې شپه مبارک ده نو د جمعې په شپه باندې چا د ماسختن موس جمع سره کو او د سار موس جمع سره کو نو د تم الله پاک د دې شپې اجر او ثواب چې کوم دا بدله الله ورګي. دا شانته د ليله القدر شپې دي چا د ماسختن موس جمع سره کو سار موس جمع سره کو الله بدله اجر او ثواب ورګي. مزید سو پاغه کې عبادت کوي هغه دغه د الله فائدہ ده لیکن که مزید نو کم سے کم دا دوه کارا ماسختن مزجم اسرا سار مزجم اسرا دا کول پکار دي. او دغه شانته چې کوم د بیا په دې کې د ټول نلوي خبره هغه دارا چې په دې شپه باندې ګناونو طرف ته لاړ نشو ځکه اختر شپه چې راځي نو د خوشاله شپه نو خلک په دې کې چې کوم د ګناونو طرف ته لاړ شي. څوک چې کوم د فلمونه ګوري څوک چې کوم د په دې کې غلط ډرامې ګوري څوک چې کوم د په دغه شپه باندې خپل فقیر باندې بلاد کې هغه کټ کی دا ټول د ګناګارونه نو او د اختر شپه چې کوم دا وړو کې اختر شپه دته په حدیث کې ليله الجائزه ویل کیږي. ليله الجائزه معنی د انعام والا شپه په دې شپه الله انعام ورکړي نو پوره میاش چې کوم دا تا مهنت کو تراوی دی کړې روزي دیونی ولې عبادتونه دی کړو او اختر شپه رااله نو هغه کې د ګناونو طرف ته راړي خپل د پوره میاش دغه مهنت تی ضایع په دې وجه باندې الله فرمای من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چا یو نیکی راوړه الله باغله لس نیکی ورکړي. مفسرین نیکی چې الله تبارک وتعالى دا نه فرمایي چې چا یو نیکی وکړه چا یو نیکی راوړه د نیکی راوړلو مقصد دا چې دا هغه نیکی ته حفاظت وکړو نو نیکی خو موږ وکړو په دې مبارکه میاشت کې د الله په توفیق سره او اوس داس نه چې د اختر په شپه باندې دا موږ ځای نو دې وجنه کم سے کم نور سمونه سمونه کیږي نو یو خدا دواړه منځونه چې کوم د جمع سره کو او دیم چې کوم د بیا دار چې په دغه شپه کې ګناه طرف ته لاړ نشو نو څه قسم له ګناه چې کوم د په دغه شپه کې ونه کو او دا سه عمل چې په هغه باندې الله تبارک وتعالى راضي کیږي دا عمل چې کوم د کوشش وکړ ده چې هغه عمل وکړو. او دغه شانته که یو سړی په دغه شپه باندې ګیره کټ کوي نو هم د ګناه کار ده نو هغه چې کوم د پوره میاشت هغه عبادت چې کوم دغه شانتي ضایع کو دا ختم کیو ما بیان کړو په دغه باندې چې ګیره د پیغمبر سنت ته نو ولې چې کوم د انسان دشمنی ساتي او ډېر شو علماء لیکي چې انسان ګیره په دغه وجه باندې کټ کوي چې دا د تخنه لګي نو ظاهر خبره ده چې یو سړی ګیره کټ کوي خو په دغه معنی به کټ کوي چې هغه تخناخ کاری دی او دغه شانتي لکه مثال په تور باندې یو سړی خپل وخت چې کوم دی برابرې نو په دغه وجه باندې برابرې چې دا په
هغه په سر باندې دا وخت ګډ وډ پراته دا هغه ته خناخ کاریږي نو ځکه برابرې نو دغه شانته کوي سړی ګیره کټ کوي نو په دغه وجه باندې کټ کوي چې په دې باندې خپل ځان خناخ کاریږي نو ډیر شي علما لیکي چې په دې انسان باندې د کفر خطر ده مکی رحمه الله دا شیخ مکی رحمه الله دا په حرم کې ناس کې ډیر عمر نه چې کم دی د ډیره زمانو شه ضعیفه شوی دی او د پاغه ځای کې د قران درس ورکړي نو دا غر راي چې کم دی دار چې کم سړی ګیره کټي او په دغه وجه باندې کټکي چې دا د خناخ کاریږي نو د دې انسان ایمان هم چې کم دی د نه لړ او د باندې خزم چې کم دی طلاق شو طلاق ځکه شو چې ایمان لړ نو کافر شي نو چې کافر شول نو د مسلمان او د کافر نکاح نه کیږي نو په دې وجه باندې پکاردار چې ګیره د پیغمبر سنت ته نو دا د سنت مطابق پر خپل پکار دي او بیا دغه شرط د اختر په ورځ باندې سمسنون اعمال دي نو په هغه اعمالو کې یو خدای رسال وختي سړی را پاسي کوشش پکار د وختي را پاسي درو په دویم نمبر باندې بیا غسل کول دا سنت دي او په دریم نمبر باندې مسواک سنت ده څلورم نمبر باندې نوې کپڑے کچا سره نوې کپڑے نه نو په خپل زړو کپړو کې چې چا سره کمی هغه ته خاخ کاریږي نو هغه کپڑے غسل پکار دي هر اختر د چې کوم د نوې کپڑے جوړول دا ضروری نه ده که سړی وسره سي جوړ کړي ښه خبره ده جوړ نه کړي نو په زړو کپړو کې چې کوم دغه ته کوم جوړه ښه اخکاریږي نو هغه جوړه چې کوم دغه دی واغوندي او دغه شانتي بیا په پنځم نمبر باندې خوشبو لګول خوشبو استعمالول دا پیغمبر سنت دي او په شپږم نمبر باندې تکبیرات ویل اختر پر ورځ باندې سړی راځي جمعه ته نو تکبیرات په لار باندې دی وي غټ اختر کې په زور باندې ویل پکار دی وړو کې اختر کې په دمه باندې الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الله اکبر ولله الحمد دا تکبیرات دي دا وړو کې اختر کې غټ اختر کې ویل کېږي په زور باندې وړو کې اختر کې په آرام باندې الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد او دغه شانتي امام غزالی رحمه الله یو کتاب د مکاشفه القلوب هغه کې چې کوم دغه حدیث نقل کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کوم سړی چې د وړو کې اختر پر ورځ باندې سبحان الله وبحمده د دې کلمې ذکر وکړي تعداد په حدیث کې 300 پیری ذکر شوی دی 300 پیری د وړو کې اختر پر ورځ باندې د دې کلمې چا ذکر وکړو نو دا غي به الله پاک هغه دوه انعامات ورکړي یو انعام دار چې دا کله ته دې ذکر وکړو د دې ثواب مړو توبه نو دا هر مړ چې کوم دی دا قبر کې دا روح ته الله تبارک وتعالى زر انوارات چې کوم دی دا داخل کی او دویمه فائدہ پدې کې دا چې کله دا سړی په خپل مړ شو نو د په قبر کې الله تبارک وتعالى زر انوارات مطلب رڼاګانی زر رڼاګانی چې کوم دی دا الله تبارک وتعالى د په قبر کې داخليږي نو پکاردار دومره لوی فائدہ ده نو که نور سره نو چې په خپل ته مړ شو نو ستاره په فکه څومره لوی فائدہ ده چې زر انوارات چې کوم دا غستا قبر ته پتا ته داخليږي ته دنیا نه تر او دا انوارات پستا قبر ته داخل شي نو سبحان الله وبحمده دا مختصر کلمه ده 300 پیری چې کوم د دې ذکر چې چاو کو نو داغه نرستو مړو ته ثواب وباخه نو هر مړ چې کوم د قبر ته او داغه روح ته چې کوم د زر انوارات داخل شي او دغه شانت چې کوم د پخپل کله د مړ شي نو د په قبر کې هم زر انوارات داخل شي الله دې موږ له پدې باندې عمل کولو توفیق امين الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين